د ټولو نه اولنی هغه کار چې هغه بد ګڼلی کېږي د قربانۍ په دغه وخت کې څاروی دې کله راوغورځو ذبحه کولو نه لږ مخکې به دغه وخت کې څاروی دې راغورځولی دی او چاړه تېره کړې یا دې څاروی لا راغورځولی نه دی څاروی ولاړ دی او د هغه د مخکې چې دی نو هغه چاړه تېره کړې او دغه شور دې راښکړی په دغه وخت کې نو په دې وخت کې دا چاړه تېره کول دا مکروه دي په دې سره څاروي دی چې دی نو هغه تکلیف رسي دویم خبره د وسپنې د چاړې نه علاوه په یو تیره ګټو یا په یو تیره لرګي یا په یو څه تیره څه باندې څاروی ذبح کول مکروه دي ها البته څاروی ذبح کول په ذبح کې نور څه ضرر نه راځي چې حرام شو یا څه ذبح یې صحیح ده په تیره ګټ باندې یا په تیره لرګي باندې خو مکروه دي ها دا مسله به دې کې نشته دی بعضې خلکو په ذهن کې غلط فهمي دي چې دا چاړه خو د وسپنې ده خو د دې دا لاس کې وایي د دې لرګی کېدل دا لازمي دا لازمي نه دي که دا لرګی د وسپنې دی او که د لرګي دی د دې سره څه کار نشته دی دا لاس کې که د وسپنې که د لرګي د دې سره تعین نشته دی ټول کار چې دی نو هغه د ذبحې د دې تېرزي دی د دې وسپنه کېدل دا غوره خبره ده د وسپنې نه علاوه که بل څه بیا چې دنه هغه څاروی یعنې دا ذبح مکروه کېږي نور چې دنه حراموالی په دې کې نه راځي درېیم خبره څاروی د هغه نه لا سا پوره وتلی نه دی څه نه څه سا پکې شته دی څرمن ویستل به دغه وکړي یا د ده نه چې دنه هغه سټ پرې کول دا چې دنه هغه مکروه کېږي دغرنګې د سټ د طرف نه ذبح کول دا مکروه دي نه په دې کې عموما د حراموالي هغه شوبه راځي چې ته هغه رګ ته رسېږي نو دا څاروی اکثر چې دی نو هغه مړ شوی په دې کې اکثر د حراموالي ده نو په دې وجه مکروه دي د سفر طرف دغرنګې په پسه چاړه باندې څاروی ذبح کول داسې چاړه چې هغه پسه وي څاروي ته تکلیف رسېږي نو دا مکروه دي او چاړه چې دی نو هغه حرام مغز ته رسولی حرام کم مرئی دنه ټول ته معلومه وي چې دا کله ذبح شي هغه بیا راوباسي تللي دغې ته چاړه رسول چې دی نو هغه څه دا مکروه دي یا سټ پوره کټ کول د ذبح په وخت کې وروسته خو سړی بیا کټ کوي د ذبحې په وخت کې پوره سټ کټ کول دا مکروه دي دغرنګې کله چې څاروی واغستلی شي لا ذبح شوی دی د دې نه مخکې چې دی نو هغه د څاروي ویښته کټ کول په دې باندې سورلي کول په دې باندې سۍ ښودل بوجې ښودل دا پې وړل دا چې دی نو هغه ټول مکروه دي د پیو په باره کې هغه مسله دا ده یو کس هغه څاروی واخلي میخه ده یا غوا واخلي او د دې په تیونه کې پی وي د دې به څه مسله وي د دې وضاحت دا دی که بالفرض دا کس دې څاروي ته د خپل کور خوراک ورکړي یا ولکه خوراک په بیه باندې واخلي موس وله واخلي چوکر وله واخلي بل څه وله د خوراک واخلي او په پیسو باندې او دې څاروي له یې ورکوي نو په دغه صورت کې د څاروي پی لوشلی شي او ځان یې استعمالولی شي که بالفرض د ده سره دا څاروی ولاړ دی دی ونه په بیه باندې واښه وغیره نه اخلي او بهانې سره یې غره ته یې وشړي یا داسې یو ځای ته بوځي چې هلته کې پرې واښه دی هلته چې دی نو هغه خوړلی کېږي خوري نو بیا چې دی نو په دغه صورت کې حتی الامکان دی به د پی نه لوشي او که بالفرض څاروي ته تکلیف و د پی نه لوشلو د وجې نه بیا به د پی ولوشي او صدقه به د پیو تفصیل هغه ده دغرنګې د دې څاروي سره چې دی نو هغه رسۍ ده او کم غړندی دی او کم دا رسۍ وغیره دي نو د دې صدقه کول دا پکار دي که بالفرض دی په خپل استعمال کې بعینه راولي نو د ده لپاره جایز دی نور څاروي دي ورسره او دا غړندی او دا رسۍ وغیره هغې ته ورواچوي نو هېڅ نه که بالفرض دغه نه یو دا که دی خرڅ کړي دا رسۍ وغیره خرڅ کړي د چې کوم رسو کې راوستی دی یو خو دا ورته د کور نه ولګله جدا خبره باندې د چې په کومو رسو کې راوستی دی د هغه رسۍ د خرڅې دی نو بیا قیمت صدقه کول لازمي دي او بیا پیسې هغه صدقه کوي او که دغه رسۍ په خپل استعمال کې راولي نو راوستی شي دغرنګې ذبح کول د شپې په وخت کې د شپې ذبح کول چې کله د لیټونو انتظام صحیح نه وي نو بیا مکروه دي او د دې وجې نه صرف مکروه دي چې غاښونه په صحیح طریقې باندې کټ نشي د دې وجې مکروه دي
دې کې شوبه راځي کېدای شي او د صحیح ګټه شي. او بل فرض نن سبا دې بشن لړکو او د دې تنظیم ویني به مکروه نه دي.